بسم الله الرحمن الرحيم. نذاكم خلق دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. دا خلق دي چې د الله ذکر کوي په ولاړوم په ناستوم او په هر ډډه چې اوري نو د الله ذکر کوي. بس دا ذاکرین دي او دای فکر کوي د الله رب العزت په دې کائناتو کې. يتفکرون فی خلق السماوات والارض. دای فکر کوي د الله رب العزت په دې مخلوق کې کائناتو کې په اسمانونو او ځمکه اسمان څنګه بیستن ولاړ دی. دې ځمکې ته وګوره دا څنګه غوړېدلې ده. وإلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. یو ځل موږ عربو کې روانو په یو لار مدینې منورې لار وه غالبا د اوښانو ډېر زیات او ماسخوتن و او اوښان په هغه میرو کې ډېر زیات و. هغه سم په شلګونو باندې په سوونو باندې نو هغه عرب ما هغې اوښانو ته وکتل خپلو ملګرو ته مې اوښان عرب پوه شه ما ته وایي وإلى الإبل كيف خلقت. الله وایي چې وګورئ کندې اوښانو ته وګورئ نو اوښ ته چې ګوري هم په دې عبرت په نظر به ګوري چې الله د اوښ دې څومره دنګ پیدا کړی دی، څومره غټ دې پیدا کړی دی، څومره طاقتور دې پیدا کړی دی، څومره صابر دې پیدا کړی دی او څومره لوی برداشت دې پکې اچولی دی. واحد ځناور دی او حیوان دی چې دی اوبه وڅکي نو هغه د ده په ګېډه کې یو طرف ته جمع هم شي خو هغه ګېډې ته نه دي چې د هغې نه د ده تنده نه ماتېږي بلکې دی چې کوم ځای تږی شي اوبه ني د ده په ګېډه کې یو سیسټم شروع شي او لکه پیپونو کې چې اوبه کولاو شي نو د ده وجود ته بیا هغه اوبه شروع شي د ده هغه تنده پرې ماته شي د ده هغه تنده پرې ماته شي. انسان له الله څومره عقل ورکړو اوخ الله داسې پیدا کړ انسان له عقل ورکړه توم داسې کولی شي تاله مې عقل درکړه توم وکړه. په دې عربو کې او په دې اماراتو کې په دې ملکونو کې ټوټۍ لګېدلي وي بعضې ښو ځایونو کې چې کوم داسې وي آی پي ځایونه وي نو نه ټوټۍ کولاول شته نه بندول شته خو چې د انسان لاس یا خپا یا د وجود یو اندام هغه هغې ته مخامخ شي هغه په خپله اوبه راپرېږي داسې که ورته نه اوبه خو چې داسې که اوبه یکدم بند شي خپا ورته ونیسه هم دکه شان اوښ کې الله رب العزت به دغه سیسټم په خپله باندې پیدا کړی دی چې هغې کې هغه اوبه جمع کېږي مشکیده یې ده په ګېډه کې چرته او هغه اوبه پاس کوي ټول وجود ته د ده هغه تنده ماتوي. الله ګورې دغې ته هم اشاره کوي وإلى الإبل كيف خلقت. ته مې پیدا کړې اوبه طلب کې اوښ مې پیدا کړو اوبه ورته بیا ضرورت نه راځي څومره چې دی په صحرا کې وي د ده دننه د اوبو هغه سیسټم خپله چلېږي. بیا له مؤمنان څه وایي ذاکرین څه وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا. ای رب زمونږه دا تاسو عبث خو نه دي پیدا کړي بې فایدې خو دې نه دي پیدا کړي خو تا موږ له پیدا کړي. سبحانک فقنا عذاب النار. پاکي د تا لره خو ګورې موږ له د اور د دوزخ نه پناه راکړه موږ د هغې نه بچ کړه. زمونږ مقصود بسي د ټولو کائناتو ته چې ګورو د الله وحدانیت به معلومو ذکر د الله به کوو چې دا ټول کائنات چا پیدا کړل د ذکر او د یاد وړ هغه ذات دی بل څوک نه دي بل څوک نه دي. دا هغه ذات ذکر به کوو دا هغه ذات یاد به کوو هغه ذات به وحده لا شریک منو. ګورئ کوم ځای نه خبره الله رب العزت شروع کړه په دې چې خلقت د اسمانونو او د ځمکو کې هوښیار خلک فکر کوي او هوښیار په دنیا کې څوک دي ذاکرین دي. ذکر کوئ چې عقل راکې راشي ذکر به د دې لپاره کوو چې عقل راکې راشي فکر راکې راشي تدبر راکې راشي فهم راکې پیدا شي. هوښیار څنګه ذاکر هوښیار څنګه او غیر ذاکر څنګه هوښیار نه غیر ذاکر هوښیار ځکه نه چې هغه ذکر نه کړی هغه د الله په ربوبیت باندې او په وحدانیت باندې سوچ او فکر نه کړي چې د هر څه الله پیدا کړل مني الله خو سوچ فکر پې نه کوي نو چې معمولي غوندې مصیبت پې راشي او معمولي غوندې تکلیف پې راشي
بیا اسباب لټي یاره چې دا کار به مې څنګه کېږي دا به څنګه نه کېږي او ګوري بس سپارښونه ګوري ایلې ګوري وسیلې ګوري او ذاکر څنګه هوښیار دی هغه چې څنګه بس کار او مهم کار ورته راپېښ شي حدیث کې راځي چې څه اهم او مهم کار به راپېښ شو نو نبي علیه الصلاة والسلام به مونځ ته متوجه شي مونځ به یې وکړو چې مونځ به یې وکړو د الله نه به یې وغوښته الله به هغه کار وکړو بس غیر ذاکر وایي یاره کار کم ځای دی او ته لړ جومات ته ذاکر وایي دا کار چې هر ځای کې دی خو دا د الله په قدرت کې دی بس الله په قدرت کې